زه لاول د ایمل خان زموږ د عزتمند مشر شکریه ادا کوم، جنرال سیکرټري صاحب فاروق خان او د دې نور ملګرو شکریه ادا کوم، او ستاسو هم ډېر مشکور یم د پریس درونو چې تاسو دلته راغلی چې موږ در سره دوه څلور خبرې وکړو. سیاسي خبرې خو در سره د کلیزې باره کې او نور خو تاسو سره زموږ عزتمند مشر خبرې وکړې. زه به د دې کیس باره کې یو بیان ورکم. عزتمندو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 5 تاریخ زما په قافلې باندې ډزې وشوې او د هغې په نتیجه کې زمونږ یو اسپی رور شهید شو. نو لاول خو به زه ستاسو په وساطت د حکومت وقت نه دغه مطالبه وکم چې زر ته زر چونکې دا پولیس رور زما په حفاظت و زما په ډیوټۍ کې و، نو دله د شهدا پیکج اعلان وکړي او دغه رور لا سرکاري نوکري ورکوي. بچي چونکې ډېر ورکوټي دي نو بچي ولی خو نشي، خو چې دی رور لی زر ته زره سرکاري نوکري ورکوي. عزتمندو، د دې څو ورځو نه موږ د سوشل میډیا په ترو او زما په خیال په 400 نیوز یا په یو بل اخبار کې هم داسې خبره موږ وکته او سره راته ملګرو هم وویل چې ډي پي او دوه یا څلور تعداد خو نه ښیي، څه کسان یې نیولي دي او وایي چې زه به ډېر زر پریس کانفرنس کوم چې دا اصل واقعیت سو. نو عزتمندو، لاول خو د دغې خبرو نه دا پته لګي سهولتکار چې کم نیولي شوي دي او یا نیسي موږ په هغې خوشحال وو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې بلکل سهولتکار به وي ورسره، چا به وله سی ډي ورته کړي، چا به وله ټوپک ورکړي، چا به په موټر کې رسولي، چا به وله پناه ورکړي، کم ځای کې به یې شپه کړي، چا به د دغې موقع نه فرار کړي. بلکل موږ په دغې خوشحال یو چې دغه سهولتکار دی ګیر شي. خو د دې په اړ کې د دې بیانونو نه دا پته لګي چې ډي پي او مرکزي او کم چې ډایرکټ چارج شوي خورشید او ارشد دی د هغې د بچ کولو کوشش کوي یا هغوی له لار ورکوي. عام طور باندې کم چې کریمنل کیسز وي او ډایرکټ څوک چارج شوي نو په هغې کمپلیننټ دغه په خوله باندې کاروایی کیږي. اف آی آر چې په چا ډایرکټ چارج شوي هغه عدالت ته لیږي. انټریسس کیسز کې پولیس انکوایري خپله کوي او مختلف خلک نیسي. خو ډېر افسوس باندې زه وایم چې کم پولیس دا انټریسس کیسز فیصله کړې ده یا د پریس مخې ته روستي دي نو په هغې هم خلک ګوتې اوچتوي